نن سبا که مونږ وګورو نو زمونږ د خلکو رجحان چې کوم دی هغه د مزدورو طرف ته چې کوم دی هغه ډیر زیات سیوا دی. یعنی د خلکو توجه چې کوم ده هغه ډیره زیاته مزدورو طرف ته ده چې به زه لاړ شم کراچۍ ته، پنډۍ ته، اسلام آباد ته، لاهور ته، یا د دې سره سره که څوک مونږ دغه ځایونو کې اوري نو هغې دا دغه وي چې زه بل ملک ته مزدورو دپاره لاړ شم او زیات دغه چې کوم دی دا په مزدورۍ باندې وي. نن به خبرې اترې کوو چې مونږ به د دې خلکو توجه څنګه دې طرف ته راړو چې هغه خپل راتلونکي چې کوم نسل دی یا چې کوم موجوده ځوانان دي چې هغه د خپل تعلیم سره سره چې کوم هغه دي نو هغه هنر هم زده کړي. که زمونږ سره پیسې را سره وي نو دغه پیسې چې کوم دي یو ورځ داسې راتللی شي چې دا ختمېدلی شي. که زمونږ ځمکه وي فار اګزامپل زه به ویم که زمونږ مثلا کې دلته خو زمونږ دړو حساب دی، که زمونږ 20 دړۍ ځمکه وي دا ډېر شی ده. که سبا له 5 زرونه وي دغه 5 زرونه چې دا تقسیم کړي نو دغه 5 دړۍ ته راله بیا دغه بیا تقسیمیږي بیا نو دا چې وي دا چې کوم ده دا ختمیږي. خو هنر او تعلیم یو داسې څیز دی چې دا څومره استعمالي نو دا سیوا کیږي دا ختمیږي نه. دوه شیان دي، یو داسې دي چې ختمیږي، یو دا دی چې نه ختمیږي. هنر تعلیم داسې دی چې دا نه ختمیږي. که موږ وګورو نو نن سبا چې کوم دی زیات تر روانه ده زموږ په ملک کې خاص کر په بیروزګارۍ کې چې کوم دی هغه ورځ په ورځ باندې چې کوم دی اضافه کیږي او ځوانان چې کوم دي خاص کر زه ځوانان ځکه یادوم چې زه نن سبا چې کوم دي نو زمونږ چې کوم دارومدار دی کوم چې زمونږ ځوانان دي نو مزدورین چې کوم دي هغوی کې د ګټې وټې چې کور ته راوړي هغه هغوی کې نو زیات تر چې کوم دی زمونږ بیروزګاري نن سبا سیوا کیږي او زمونږ زیات تر چې کوم دي هغه ځوانان چې کوم دي هغه بیروزګاره دي. وجه دا ده چې نن سبا کم هنرونه دي زمونږ سره هغه مونږ هنرونه نه دي زده کړي، زمونږ سره نن سبا هنر چې کوم دی هغه نه وي. که موږ وګورو نن سبا ډېر زیات ځوانان چې کوم دي دا تعلیم یافته دي، خو بل طرف ته که وګورو نو دغه ځوانان چې کوم دي دغه بیروزګاره دي او د هغوی سره هنر نه وي، زده کړه نه وي، تعلیم خو ورسره وي، ډیګري ورسره وي خو هنر ورسره نه وي نو د دغه د وجې چې کوم دی دغه ځوان چې کوم دی دغه بې تعلیمه وي. د تعلیم سره سره چې کوم دی هنر دا ډېر زیات ضروري دی. که موږ تعلیم وکړو او موږ وایو چې موږ ته به نوکري میلاو شي خو دا پاسبل نه ده، هېڅ پته نه لګي موږ ته نوکري کله میلاویږي. زه به تعلیم وکړم ډیګري خو به پوره کړم خو ما ته 10 کاله پس نوکري میلاویږي، 15 کاله پس میلاویږي، 20 کاله پس میلاویږي. نه که په دغه دوران کې زما سره هنر را سره وي نو زه به نه بېروزګاره کېږم، زه به ځان له په بازار کې یو کار روان کړم، زه به ځان له یو خپل کار کوم نو زما د هنر پیدا چې کوم ده دا به ماته دا وشي زه به په خپل کور باندې نه بوج کېږم، زه به په خپله معاشره باندې چې کوم دی هغه باندې به زه نه بوج کېږم. وجه به دا وي چې زما سره به هنر وي او زیات تر نن سبا زموږ ځوانان هغه بې هنره دي. هغې که تاسو وګورئ زیات تر د ټینشن ډپریشن که موږ وګورو تعلیمونه یې کلي دي، ډېر غټې غټې ډیګریانې ورسره دي، نن سبا ګرځي په کارونو پسې خو داسې کارونه خو نه چې هغه هنر سکلز خو اوس نه یادېږي ځکه چې د هغې نه هغه ټایم چې کوم دی هغه تېر شوی دی. اوس چې دغه هنر یادوي او بیا دغه ګټې وټې ته راځي نو په دغه کې هم ټایم لګي. نو که د وخت نه هنر یاد کړو او د وخت نه هنر زده کړو نو دغه بوج په معاشره په کور باندې به موږ نه جوړېږو. نن سبا که وګورو حکومت چې کوم دی هغه هم موږ ته د هنر زده کولو دپاره ډېرې زیاتې موقع راکوي چې ځوانان د تعلیم سره سره چې کوم دی هغه هنر هم زده کړي او په خپلو خپو باندې چې کوم دی هغه باندې ودرېږي. د دې سره سره که ځوانان هنرمند شي نو موږ ته به ډېرې زیاتې پیدې وشي او زیات تر ځوانان چې کوم دي هغه د خپل تعلیم سره هنر زده کړي نو د خپل تعلیم سره سره به هغه هنرمند هم شي. یعنی یو طرف ته به ډیګري هولډر وي خو بل طرف ته به هنر چې کوم دی هغه به هم ورسره وي. که نن سبا موږ وګورو نو که تاسو وګورئ نن سبا موږ به د خپل خاص کر باجوړ خبره وکړو. نن که زمونږ د باجوړ څومره هم ځوانان دي څومره هم کم عمره ماشومان به پکې زه ویم خاص کر هغې هم کراچۍ ته، اسلام آباد ته د دیاړۍ دپاره ځي، د لیبر دپاره ځي او دغه چې کوم دی دغه په دغه کم عمرۍ کې چې کوم دی د مسافرۍ دپاره ځي، خپل تعلیم پرېږدي. تعلیم چې کوم دی دا پوهه د رڼا ده دا ضروري دی، هغه پرېږدي او لاړ شي کراچۍ ته یا دغه شانتې اسلام آباد ته دغه علاقو ته لاړ شي
په غرض د دې چې زه ځان له 100 روپۍ وګټم، پیسې وګټم، نو زیات تر پکې مسافر هم شي. د دې سره سره د غربت چې کم دی نن سبا ډېر زیات په تیزۍ باندې روان دی. نن سبا که وګورو غربت چې کم دی هغه ډېر زیات سیوا دی، او د دغه غربتو د دغه نه د خلاصېدو دپاره دپاره مونږ له پکار دي چې مونږ هنر زده کړو، مونږ روزګار زده کړو. د دې سره دا چې مونږ به یو خپل روزګار شروع کړو، یو خپل هنر چې کم دی هغه به شروع کړو. د دې هنرونو کې چې کم دی زیات تر که زه ووایم دلته چې کم کېږي، کم چې ماته پته ده، نو په دې کې موبایل ریپیرنګ کېږي، دا په ټیکنیکل کالجونو کې کېږي، ټیکنیکل انسټیټیوټ چې کم دی هغې کې کېږي، او دا باقاعده حکومت چې کم دی ګورنمنټ دې ته د میاشتې ماهانه چې کم دی هغه خرچه هم ورکوي. او د دې سره سره کله چې دا د خپل ټیکنیکل تعلیم پوره کړي نو دې له به سامان هم ورکوي چې دا ځوان لاړ شي مارکیټ ته او دا خپل روزګار پرې روان کړي. یعنې ټول کومه خرچه چې دا هغه له حکومت چلی، او دا ځوان چې کم دی دا هنرمند کوي، ملک ته پیدا وشي، د دې غربت خاتمه وشي، دا خپل ځان له یو کاروبار روان کی. د دې سره سره به نور خلک هم د دې سره په روزګار شي. که نه سبا موږ وګورو موبایل ریپیرنګ دی، نو که یو کس موبایل ریپیرنګ هنر زده کړي نو د هغې سره به سبا بل یو کس راشي، بل یو کس چې کوم دی هغه به ورسره شاګرد شي، هغه به د هغې نه چلیات. د دې سره سره د کمپیوټر چې کوم څومره کورسونه کېږي هغه هم دلته ښودلی کېږي، سافټویر. د دې سره سره ټیلري ښودلی کېږي، ترکاڼي چې کوم ده یا د موټرسایکل چې کوم مصریتوب دی هغه هم ښودلی کېږي. د بجلی فټینګ چې کوم دی هغه نن سبا چې کوم دی ښودلی کېږي. د دې سره د کیمرو چې کوم فټینګ دی هغه کېږي، یو پی ایس کېږي، سولر سیسټم چې کوم دی هغه کېږي. بیوټي پارلر خو ځان کیس دلته نشته دی، خو دا هم پکې دي. قالین چې کوم دی هغه په دې ومن ویکیشنل کوم چې سنټر دی په دې کې ښودلی کېږي. د دې سره سره د کپړو باندې چې کوم ډیزاین کېږي هغه کېږي، کوم چې موږ سټیشنري ورته وایو، د پلمبنګ چې ورته موږ وایو هغه کېږي، دستکاري کېږي، ګرافیک چې څومره ډیزاینینګ دی دا کېږي. د دې نن سبا چې کوم دی د دې بلا شمېر داسې نور هنرمند دي، د دې نن سبا په مارکیټ کې مانګ دی، د دې خلک په مارکیټ کې نشته دی. د دې کار چې کوم دی هغه سیوا دی، نن سبا مارکیټ ته د دې خلکو ضرورت دی چې دا هنر یاد کړي او دا دغه شي. نو ما درته وختي یو خبره کړې وه چې دوه داسې شیونه دي چې هغه نه ختمیږي، یعنې هنر او تعلیم چې کوم دی دا کله هم انسان په یو ځای کې نه پرېږدي. چې ته کوم ځای ته هم ځې، هنر او تعلیم چې کوم دا دواړه به ستا سره ځي، دا به ستا سره روان وي، په هر مقام به ستا سره در سره وي. او کوم چې جایداد دي، کوم چې ستا پټۍ دی، ستا مال دولت دی، بینک بیلنس دی، هغه ستا نه پاتې کېدلی شي. د دې بالکل چانسز شته دی. د دې به زه یو لنډ مثال درکړم. کله چې زموږ په دې افغانستان کې دا حالات رالل، انقلاب رالی، حالات خراب شو، نو د هغې ځای خلک چې کوم دی هغه د افغانستان نه لاړ او نورو لکه څه پاکستان ته رال، څوک امریکا ته لاړ، څوک یو ځای ته لاړ، څوک بل ځای ته لاړ. نو خپل ملک چې کوم دی پرېښود. نو دلته چې چا گاړی ته پاتې شو، چې چا پټۍ ته پاتې شو، چې چا سره بینک بیلنس و هغه په بینکونو کې پاتې شو. یعنې هغه شیان چې کوم دي هغه د هغې نه پاتې شو. خو دوه داسې شیان وو چې هغه د دغه کسانو سره سره چې کوم دی هغه لاړ. یو هغه چې علم دی، یو کم کس سره علم ورسره و، نو علم چې کوم دی هغه د ځان سره ویوړو. که پاکستان ته رالی پاکستان ته یې راوړو، که امریکا ته لاړ امریکا ته ویوړو، که هر ملک ته لاړ. دویم دا چې هنر یې د خپل ځان سره چې کوم دی هغه یوړو. نو دا هنر چې کوم دی دا چې په یو ځای کې هم نه پاتې کېږي. او په دې هنر کې به دوه قسمه هنرمند دي. یو درته ما چې کوم ویل کوم دی ووکیشنل او کوم چې ټیکنیکل کالجونو کې ښودلی کېږي، یو دغه هنر دی کوم چې په سرکاري ادارو کې، یو بل هنر دا دی کوم چې په مارکیټ کې ښودلی کېږي. که موږ چېرته د مارکیټ هنر په ځای باندې سرکاري اداره کې هنر حاصل کو، یو خو دا چې موږ ته به منتلي هغې پیسې هم راکوي خرچه، بل دا چې موږ ته به سامان هم راکوي، بل دا چې هغې سرټیفیکیټ ورکوي. کله چې تا ته دی دا سرټیفیکیټ درکړي نو زیات تر په دې کې به مختلفو چې کوم پراجیکونه دي هغه ورکوي. زیات تر پراجیکونه چې کوم دي هغې باندې سکینر کوډ لګېدلی وي په دغه سرټیفیکیټ باندې. ما په خپله باندې کلي دي سکینر کوډ. نو چې ته کله سکین کې دغه خپل دغه نو هغه ستا ټوله ډیټا چې کوم ده هغه راوباسي. یعنې دا وایي چې لکه په دې شک او شبهات هم نه وایي چې دا ګنې چې ته ډوپلیکیټ جوړ دی، هغې ته له اوریجنل دغه درکوي. نه که ته بار ملک ته لاړ شي
او ته په یو کمپنۍ کې جاب کوي او دغه کې جاب کوي نو ته په اسانۍ باندې جاب ملاویږي. بل لار چې هغې بس دغه کوډ بار چې کوم دی هغه سکین کي اټومیټیکلی ستا ټوله ډیټا به ورته راواوړي چې بالکل جي دا پلانکي ځینې دا هنر زده کړی دی د پلانکي ټیکنیکل سنټر یا انسټیټیوټ نه دا چې کوم دی دا هنر زده کړی دی او بیا د پلانکي بورډ نه دا امتحان یې ورکړلی دی دومره نمبر یې پکې اخیستي دي دومره دغه په هغه کې هغه ټول ډیټیل چې کوم دی هغې په هغه سکین کوډ کې چې کوم دی بند کړی وي. نو کوي نو زیاتره تاسو کوشش وکړئ چې د مارکیټ په ځای باندې سرکاري ادارو کې چې کوم دی هغه هنر زده کوي نو تا به تاسو لا ډېره زیاته ښه وي ځکه چې که تاسو بار ملک ته ځئ نو تاسو ته به ډېره زیاته اسانه وي په نوکرۍ یا په جاب ملاوېدو کې یا په کار ملاوېدو کې نه به تاسو ته ډېره زیاته چې کوم دی هغه به اسانه وي. در اصل کې هنر روزګار او ځوانان چې کوم دي د دې درې واړو په خپل منځ کې ډېر ژور تعلق دی. څنګه چې تاسو ته پته ده دا موضوع چې کوم دا ډېر اهم موضوع ده په دې باندې خبرې کول دا نه ختمیږي خو که موږ وګورو نو ځوانان چې کوم دي دا د ملک او د یو قوم چې کوم دي دا اساسي وي د دماغي او جسمانی چې کوم طاقت وي هغه ډېر زیات وي ځکه چې ځوان چې کوم دی هغه د ذهن نه هم دغه وي او د طاقت یې هم ډېر زیات وي. د ځوان مثال داسې وي چې لکه چې څنګه په اسمان کې ستوري ځلیږي دې کې دا زیاتتر ستوري داسې وي چې هغه کمه رڼا کوي ځینې داسې وي چې سیوا رڼا کوي. نو دغه شانتي وي چې ځینې ځوانانو ذهنونه به تیز وي د ځینو به سیوا وي او پکار دی چې مونږ چې کوم دی هنر زده کړو د هنر د وجې نه چې کوم دی ملک ته معاشرې ته مونږ ته به ترقي راشي مونږ به غربت نه خلاص شو. علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کی اپنی منزل آسمانوں میں. هنر چې کوم دی یعنی په یو انسان کې د زده کولو صلاحیت پیدا شي او هغه یو خاص کار چې کوم دی هغه زده کی نو دغه ته چې کوم دی هنرمند ویلی شي او په دغه کې د زده کولو یو خوبي پیدا شي نو دغه ته چې کوم دی سکل ویلی شي دغه ته هنر ویلی کیږي. مور او پلار له هم پکار دی د دې سره سره چې څومره ټیچران صاحبان دي زموږ هغوی له هم پکار دي چې څومره ماشومان دي چې هغوی ته د تعلیم سره سره د هنر د زده کولو هم په هغې باندې زور ورکړي چې تاسو هنر زده کړئ. په هنر چې کوم دی دا زیاتر اوس کیږي په ټیکنیکل کالجو کې کیږي او ووکیشنل کالجونو کې کیږي هغوی موږ ته پیسې هم راکوي د دې سره سره چې کوم دی هغوی موږ ته سرټیفیکیټ هم راکوي دغه سرټیفیکیټ زموږ دپاره ډېر فایدهمند ثابتېدلی شي. کوم چې زما خاص کارونه دي هغه چې کله بار ملک ته لاړ شي نو هغې ته چې هلته کوم دی جاب چې کوم دی هغه ډېر زیات په اسانه باندې چې کوم دی هغه میلاویږي. د دغه سره دغې دې ته سامان هم ورکوي دې ته وظیفه هم ورکوي. د دې دپاره چې کوم تعلیمي قابلیت دی هغه دومره نه وي خو دومره وي چې یو انسان یو ځوان دومره چې خپل لیکه پړه وي خپل لوستل او لیکل چې کوم دی هغه کولی شي داسې نه وي چې هغه بالکل تعلیم یافته وي یو ډیګري هولډر وي او دې لپاره ډیګري چې کوم دی هغه لازمي وي. نو ډیګري چې کوم ده دا لازمي نه ده. ویلی کېږي چې دنیا همیشه چې کومه ده نن سبا خاص کر زمانه چې کوم ده د هنرمندو زمانه ده. نن سبا چې کومو قومونه ترقي کوي کم انسانان ترقي کوي کم معاشره ترقي کوي نو هغې زیات تر زور چې کوم دی هغه په هنر باندې ورکلی دی او زیات تر خلک چې کوم دی هغه هنر کوي. څوک نن سبا تاسو ګورئ څوک د موټرسایکلو مصرین دي څوک کمپیوټر اپریټر دي څوک ډیزاینینګ کوي څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي. د تعلیم سره سره هنر چې کوم دی هغه زده کوي او هر سړی په ځان باندې دا لازمه کړي چې زه یو نوکر یم زه یو استاد یم زه که هر څه یم خو زه به د دې سره سره یو هنر چې کوم دی هغه یادومه